السلام علیکم ملګرو. د پاکستان آرمی چیف جنرال عاصم منیر د عمران خان باره کې یو ډیره غټه فیصله کړې ده چې په دې فیصلې سره د پی ډی ایم په جماعتونو باندې یو قسم له اور بل شوی دی، ځکه دې فیصلې سره د پی ډی ایم چې څومره هم ارمانونه دي به خورې ایرې شي. بل طرف ته عمران خان ولې دومره د اهمیت قابل دی چې د ای ایم ایف ټیم راځي او عمران خان پسې کور ته ورځي او عمران خان سره په کور کې ملاقات کوي. بل طرف ته زموږ د ملک وزیر اعظم چې کوم دی شهباز شریف د ای ایم ایف ملاقات دپاره فرانس ته ځي. نو عمران خان ولې دومره د اهمیت قابل دی چې د ای ایم ایف ټیم راځي او عمران خان سره په خپل کور کې میټینګ کوي؟ د حواله سره به هم په دې ویډیو کې خبره کیږي. بل آی ایم ایف د عمران خان نه څه ګارنټي غوښته، اخر څه ګارنټي د پر عمران خان پس کور ته ورغلی او عمران خان ول څه جواب ورکړی دی؟ په دې باندې به هم خبره کیږي. بل غټ خبر چې کوم دی د ایر وای نیوز خلاف یو غټ کریک ډاون پی ټی آی ول شروع کړی دی، په دې باندې به هم خبره کیږي. بل د یورپ نه هم عمران خان ته یو ډیر غټ مدد ملو شوی دی. د یورپی یونین سفیر د عمران خان باره کې او د پی ټی آی باره کې څه ویلي دي او پاکستان ته چې کوم جی اس پی پلس سټیټس ملو شوی دی هغه باره کې یورپی یونین څه ویلي دي او جی اس پی سټیټس څه شی دی به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. اوس راځو چې دا څومره خبرونه هم د ویډیو کې تاسو سره ما شریک کړه، دا هډلاینز اوس په دې باندې ډیټیل سره خبره ټول نه پیله. خو راځو چې جی اس پی سټیټس دې څه شی. ګوره په 1971 کې یورپی یونین یو پروګرام شروع کړی و چې په هغه پروګرام کې باغی هغه ملکونو سره مدد کولو چې کوم ملکونو کې جمهوریت ته داغي معاشي حالت خراب دی. جمهوریت مطلب دا چې کوم ملکونو کې مطلب یو لیډر سلیکټ کیږي د عوامو د وټونو په ذریعہ سلیکټ کیږي، نو هغه له جمهوریت ویل شي. لکه پاکستان کې جمهوری حکومت راځي، په انډیا کې، بنگلاديش کې، او د هغه ملکونو معاشي حالت خراب نو دغه یونین چې کوم دی دای سره به مدد کوي. او مدد به داسې کوي چې دغه ملکونو کې څومره هم معدنیات دي هغه معدنیات په هغه یورپ ملکونو لرسي او دغه خلکو له دغه ملکونو له یو په ډبل باندې ګټه ورکوي. نو بیا پاکستان ته په 2014 کې جی اس پی پلس سټیټس ملو شو. پلس سټیټس مطلب دا دی چې دای نه څومره هم معدنیات بهر ملکونو له مطلب یورپین ملکونو لزینو دایله به ګټه یو په ډبل ورکیږي. مطلب چې څومره هم ادای ګټه راځي نو به 2 سره ملټیپلای کیږي. نو 2014 نه ولې 2019 پورې پاکستان ته جی اس پی سټیټس ملو شو. اوس د یورپی یونین دا بیان ورکړ چې موږ پاکستان موږ غواړو چې موږ پاکستان نه د جی اس پی سټیټس واپس وانلو. جی اس پی سټیټس اله ملاویږي چې په یو ملک ټولې فیصلې د آئین مطابق کیږي. د آئین چې سوي ملک چې د کم د ملک چې کم قانون رولز اند ریګولیشن او هغه ملک هغه قانون فالو کوي نو هغه ملک لغی جی اس پی پلس سټیټس ورکوي. مطلب په معدنیاتو باندې ګټه یو په ډبل باندې ورکوي. نو اوس یورپی یونین وایي چې موږ پاکستان نه دا اخیستل نه غواړو، خو که پاکستان مطلب خپل فیصلې دغه مطابق شروع کړي، د آئین مطابق شروع کړي. 9 مې واقعیت حواله سره هم د یورپی یونین اکشن ایستلې دي، ویلي چې عمران خان د پارټۍ کسانو سره او عمران خان سره دی فیر سلوک وکړل شي، فیر فیصله دی حواله سره وکړل شي. مطلب چې عمران خان د پارټولې پارټیان رايوځي شوی دی، پی ډی ایم 14 جماعتونه رايوځي شوی دی، عمران خان راغورځولو د لپاره د عمران خان ماینس کولو د لپاره کوشش کوي. نو یورپین یونین وایي چې د عمران خان خلاف چې څومره هم مقدمې دي د هغې د فیر فیصله وکړل شي. دا نه چې د عمران خان خلاف ټول رايوځي شي، عمران خان له دې سزا ورکړي یا د عمران خان څومره هم کارکونان دی له سزا ورکړي. بل طرف له جنرال عاصم منیر چې عمران خان باره کې کومه فیصله کړې ده اوس په هغې طرف ته راشو. جنرال عاصم منیر ذرایع دا وایي لا کنفرم شور خبره نه ده، خو ذرایع نه دا خبر راغلی دی چې عمران خان باندې څومره هم مقدمې دي په فوجي عدالتونو کې نه کیږي بلکې په سپریم کورټ او په های کورټ کې کیږي. تاسو له مخکې هم ویډیو کې ما ویلي چې د کومو فیصله د کومو کیسونو فیصله په فوجي عدالتونو کې وشي او هغه بیا هغه ته بیا نشي چیلنج کولی، هغه ته سپریم کورټ یا های کورټ کې بس هغه فائنل فیصله وي. او چې کله سپریم کورټ او های کورټ کې رستا فیصله کیږي نو هغه ته چیلنج کولی شي، ستا خلاف فیصله راشي ته دوباره اپلای کولی شي، ته بل وکیل نیوي شي. مطلب براغی رزلټ مطلب ته دوباره هم مطلب د ځان د لپاره आवाज وجتول شي. خو که فوجي عدالتونو کې د یو کس فیصله کیږي نو هغه بیا مطلب دوباره ته आवाज نشي وجتولای، بس هغه فل ان فائنل فیصله وي. نو جنرال عاصم منیر ذرایع دا وایي چې جنرال عاصم منیر د عمران خان حواله سره دا غټه خبره کړې ده چې د عمران خان چې څومره هم کیسز دي دا غي فیصله په فوجي عدالتونو کې نه کیږي. نو دا فیصله چې کوم د جنرال عاصم منیر صاحب ده نو دا چې پی ډی ایم اوریدل دا په غي باندې مطلب دا چې څومره هم پلانینګ او دا کوشش ده چې عمران خان چې څومره هم کیسز دي په غي باندې فوجي عدالتونو کې کاروایی شو. عمران خان بیخي ماینس شو، د عمران خان سیاست خراب شو، پی ټی آی بیخي خراب تور دا خو دا پی ډی ایم سوچ ته او کچری دا سه د جنرال عاصم منیر صاحب دا کومه فیصله او دا ریل وی حقیقت وی پکې نو بیا عمران خان چې کوم دی هغه خپل فیصله دوباره هم چیلنج کول شي. نو دې سره د پی ډی ایم چې څومره هم خواهشاتو خراب تراب شو. بل طرف ته آی ایم ایف وفد چې کوم دی عمران خان نه د پاکستان حکومت سره چې کومه معاهده کوي نو عمران خان ته وایي چې ته هم د دې اشورنس ولا ته هم د دې حمایت وکړه. کچری عمران خان د دې حمایت نه کوي نو بیا دغه قرضه
پاکستان ته نشي ملاوي دي. خو عمران خان دغه وفد سره چې کوم ملاقات کړی تقریبا 1 غنټه IMF دی وفد سره ملاقات شوی. کوم وفد چې عمران خان په سجیګ زمان پارک لکور ته راغلی دی هغه وفد سره عمران خان چې څومره 2-3 کسانو او 100 کسانو سره په لایو مطلب په ویډیو کال باندې هم دغه میټینګ شوی. تقریبا 1 غنټه دغه میټینګ شوی دی. عمران خان ولویل چې زماره پارټي تقریبا 10,000 کسان چې کوم دی په جیلونو کې دي. خو زه غواړم چې پاکستان ته دا قرضه ملو شي ځکه کچره پاکستان ته دا قرضه نه ملاويږي نو پاکستان دیوالیا کېدی هم شي پاکستان ډیفالت کېدی هم شي. خو بیا عمران خان چې کله د IMF وفد ختم شو عمران خان خپل پیج نه لایو راغلی چونکه ایروي خبره در سره بعد کې کومه دا خبره کمپلیټ کو بیا د ایروي طرف ته راځو. ایروي چې کوم دی عمران خان نوم باندې هم بیپ ساوند لګوي د عمران خان نوم هم په ایروي باندې نه شریک کړي. د عمران خان تصویر هم په دغه میټینګ کې بلر کړي دي. نو بیا عمران خان خپل لایو راو خپل پیج نه غدا خبره کلیر کا خپل عوامو له دا وی چې کله ما د IMF نه قرضه غوښتو ما دغه سیاسي جماعتونو ته وی چې تاسو هم ما سره حمایت کوي ځکه چې IMF په اله قرضه ورکوي یو ملک له ټول سیاسي جماعتونه اګری وي چې یو قسم مخالفت کوي نو بیا قرضه نه ورکوي. ټول سیاسي جماعتونه ما اسټم ما IMF نه وی قرضه غوښتل عمران خان دوري حکومت کې چې ما IMF نه قرضه غوښتو ما د سیاسي جماعتونو ته وی چې ما سره حمایت کوي نو دغه خلکو مانه په بدل کې انارو غوستا په بدل کې موږ لوي چې په موږ باندې څومره هم کیسز دی هغه موږ نه ختم کړو موږ به الله راستا حمایت کوو موږ به الله په NOC باندې ساين کوو چې موږ له انارو ملو شي او زموږ کیسونه ختم شي. خو عمران خان چې کوم دی نن د IMF ته وی چې بالکل تاسو قرضه ورکول شي ته تاسو قرضه نه ورکوي نو زموږ ملک دیوالیه طرف ته ځي. نو دې ټایم کې عمران خان هم خپل مطلب کول شو خپل مطلب د پاره داسې هم ویل شي جما کیسونه د ختم کړل شي یا مال د انارو راکې خو انارو عمران خان لپاره کار نه. عمران خان خو بهر زینه عمران خان خو په پاکستان کې جون کوم ځای پاکستان کې مړ زما بهر سدي بهر سره لاړ شم جایدادونه د ما بهر نشته بینک بیلنس زما بهر نشته. بل عمران خان دا خبره کړي چې چېرې ملک دیوالیه کیږي لیټ سپوز الله دې نه کی الله دې دا سروت نه راولي چې پاکستان ډیفالت شي دیوالیه شي. کله یو ملک دیوالیه شي کنه نو کې دومره ګرانی راشي انفلیشن دومره شي. عمران خان بیګا په خپل ویډیو کې وی چې 60% په مهنګای راځي پاکستان کې او یو کس روټي مخلي نو ځان سره به بندل وړي روټي اشترو د پاره لکه دومره مهنګای براشي. نو بیا دغه مهنګای چې په پاکستان کې کم خلک وسیږي غي د پاره بګران شي چې بهر کم خلک وسیږي دغه خو لري چې کم بانک بیلنس یې په ډالرو کې وي په یورو کې وي په درهمو کې وي په ریالونو کې وي دغه پیسې له خو نقصان نه پروزي. نقصان د هغه خلکو چې د کم خلکو پیسې په پاکستان کې ده چې د کم خلکو بانک بیلنس کم دی په روپیس کې دی روپیس پریوزي نو دا غي ټول بیلنس خو خراب شو دای خو ټول دولت خراب شو کنه. عمران خان بیګا دا خبره کړې و چې څه ټیم IMF نه قرضه غوښتنه د خلکو ما سره حمایت نو کړی د خلکو زما اپوزیشن کول او د خلکو ما سره مطلب سات نه راکول د خلکو ما نه انارو غوښته د خلکو ما نه چې په دای باندې کم کیسونه او په دای باندې کم کرپشن کیسز دا کیسونو کلیرنس غوښتو چې ما کله IMF نه قرضه غوښته. خو بیګا عمران خان چې کوم دی دغه وفد سره دا خبره کړې ده چې بالکل تاسو قرضه ورکول شي. نو تر اوسه پورې دا اپډیټ خو د ایروي حواله سره چې کوم اپډیټ تاسو لزر کوم ایروي چې کوم دی په د پاکستان تحریک انصاف په فیور کې واخد 9 مې واقعیت نه پس ایروي بيخيره عمران خان خلاف شوی دا عمران خان چې څومره هم جلسي و غیره چې کوم دی عمران خان نوم مې نه خري د عمران خان په نوم باندې غي بیپ ساوند لګي د عمران خان تصویر غي بلر کوي. نو څومره هم PTI کارکونان دی د ایروي پیج چې کوم دی د ایروي چینل چې کوم دی د ایروي انستګرام اکاونټ یا څومره هم ټویټرز دي څومره هم د ایروي اکاونټس چې غټول بلاک کړي دي ایروي لپاره ډیر زیات نقصان ملو شوی دی او څومره هم د PTI سپورټران یې تاسو په موردی د ایروي نیوز چې کوم چینل دي کوم پیجز وغیرہ دي ټول انفالو کوي او ریپورت کړی هم د ډیرو کسانو. نو دا یو شاړه غونټه ویډیو و چې په دې کې تاسو د کمپلیټ ډیټیل مادر کو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې مرګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.